خپل خور او لور ته میراث نه ورکول وایي. الله خو اول په قرآن کې فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین او فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. مختصر خبره د لکومه چې میراث الله فرمایي خپل خور ته ورکړي، لور ته ورکړي. چې څوک میراث نه ورکوي خور او لور ته، بعضې خلک دا وایي چې یارې مونږ ته خپل خور او لور معاف کړي. یاد ساتئ د ټولو دنیا د علماو د ټولو مسلکو متفقه فیصله دا ده چې میراث په هیڅ صورت کې نه معاف کیږي. او که چېرې لورې تا نه آلي نه یا خورې نه آلي، هغه پیسې یا هغه ځمکې کاغذونه هغه به راوالي او د هغې کور ته به یې وروړې، هغه د خاوند په کور کې به وله غزار کې واپس په تې کور ته را روان شي. دا شی نه چې په خولې ورته رینګ وکړي جي ما ته معاف کړه ما معاف کړی، دا نه معاف کېږي. ښه چې څوک میراث نه ورکړي دا دپاره واحد سره مصنف عبدالرزاق حدیث مبارک 14068 نمبر روایت دی. نبی علیہ السلام او فرمایل چې کم یو کس چې د خپل کور نه علاوه بل کس میراث جوړ کی، د خپل کور نه علاوه بل کس میراث جوړ کی، لکه مونږ نن سبا پردو خلکو ته ورکو خو لور ته نه ورکوي، خور ته نه ورکوي. نو الله فرمایي د دغه سړي دپاره به د امت د نیم امت د عمره عذاب بالا دله ورکوي. مثلا د نبی علیہ السلام نیم امت 1000 کسان دي، دا 500 کسان جنت ته لاړو، دا 500 کسان پاتې شو الله عذاب ورکوي لکه کافر شو. دغه سړي چې د خپل خور او لور ته میراث نه دی ورکړی او پردو ته یې ورکړی، دله به الله پاک د 500 عمره کسانو عذاب ورکوي د یو کس ته. نو الله پاک د مونږ او تاسو داسې عذابونه بچ کړي.